بسم الله الرحمن الرحيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا صدق الله مولانا العظيم. دی ایتش اللہ پاک جل وعلا شانہ دی ابرار دینے کے خال کے اللہ پاک صفتینہ بینوی خلاصہ داد والا پاک یہی چھے دے ابرار دینے کے خال کے بے دس جن کی چھے ہمیشہ بے جنی وی و ہمیشہ بے صحت یافتاوی پوسیرات پوجود سے بے رکھ رہی بوڑا کیجی بنا آب دی خدمات کو او دی بے دا سوی پو جنات سے دا جن کی دا جنی لکه سړی چې ملغلرې تالی کو ملغلرې یو بلې شعاع بلې ته رسیږي کښلې ریدي شي یا میشتو سے بهر خل شیشې تالی کی شیشې یو بلې چڼکېدل سر رسیږي علاوه چې دا ژنکي دغه غلمان د خادمون به داسې کښلې لیدل شي دی هغه پوس جمعې لکه میشتوس مثلا واسکاټ یا کوټ آب د نری ورشمې وي خو تک شین به وي شوتاله شین رنګ به وي او د هرنګې استبرق غوټ دبیز موټا غوټ ورشم آباده یو غستی وی بیا لا پکوی چې دی ته به میش طرف نه سیلی بانګړي بهر خل د سپینې زارې د سرې زارې د ملغلرې دا به ور غستل شي ور پروس کول بشي او د هرنګ الا پاک په دی ته شروب ور کوي خو هغه شروب چې پوک په جو بي او هغه شروب شبه نشان وي هغه شروب په پلیت مردوړیا نه وي بهر حال چې کله دی خوروب څوک وکړو بیا به نه ورسې دی شروب شي بیا به دی هغه متیان زیانې را بول و براز دا کیسې به نه وي خلی به خلی کېږي داسې بی وي لکه د موشک د عنبارې بی چې وي الله فرمایي ویطوفو توافق علیهم په دی باندې جنتیونه باندې ابرار باندې ولدانون ژڼکي مخلدون چې همیشه به ژڼي وي یعنی په دا ابرار باندې داسې ژڼکي دا سے خادمون به الله مقرر کړي مسلط کړي وي چې دای د خدمات پر به همیشه تر او تزاوی بیموری رنځری به نه پش تر او تزگی به بوډا کیږي بنا دای شبه تغیر او تبدل نارسي ويكونون على سن واحده على مر الازمنه ډیر وخت په دای باندې تیری عمر به هغه چې سیم نوي هغه عمر به وي بوډا تیب دا وکړي به نه پشرسي اذا رأيتهم ارکلا چې دای ته وینه حسبتهم ته به ګمون کې پدې بندې په درشن کوي خادمونه بندې لؤلؤن چې دا ملغلری دي منصورن خورا ورا اي اذا نظرتهم منتشرين في الجنه چې کله دای دا جنتیونه د پورا بار حل دول د لګرزي روګرزي بیا به ته پدې بندې داسې ګمون کې چې دا خو بالکل ملغلری دي ځکه چې مخ روشنايي تر تزګي آبه پوزوي کانهم لؤلؤ المنثور لکه ملغلره یا شیشه بهر خل چې تاله کې امام فخر الدین رضی رحم الله فرمایي چې دې ژڼکۍ د خادمونه الله پاک تشبیه د ملغلره سره ور کړه ځکه چې ملغلره چې ویل ونه لکه شیشه بهر خل چې ول ونه یو بل چڼکیږي سره ا ډېر عجیب اخلي لیدي شي و اذا رايت هر کله چې دای ته ویني ثم رايت ان اورستی به دای ویني سره نعیما نعمتینا دی با وینه نعمتینا بیا وینه و ملکن کبیره او بادشاہی ډیر لویا الله پاک وی حدیث قدسی د اعددت لعباد الصالحین متیر کړی دی خپل نه کې بنګونه تا داس نعمتینا مالا عین رات چې سترګې لیدلې نه دي ولا اذن سمعت نغجه اوریدلې دي ولا خطر على قلب بشر د انسان په خو په خاطر پزړه شي هغه سوچ خیال یا نه درغړی داس نعمتینا راوي چې متوسته تیر کړی دي بیا بل حدیث شریف شرسی ابن کثیر رحمه الله فرمائی امام بخاری رحمه الله په حوالہ سره ان اقل اهل الجنه منزله اقاما درجه یعنی جنتی چې کام جنت دته ملاویږي مله قدر الدنيا وعشرة امثالها ا دنیو غوندې لازګینا جنت په الله پاک ور کوي خو بوله چې میستو دلته خوښات قربان کی ا خوښات کا د سترګې دي کا د خلی دي کا د غیږې دي چې دا کله قربان کو سره بیا الله پاک د مارګ نورست زندگی د پر همیشه خوشاله جوړوي لکه مولانا روم رحمه الله فرمایي چشم بند لب بند گوش بند سترګې بان کا غلط لیدل ما پکا خله بان کا غلط ویل ما پکا غیژینه بان کا غلط اوردل ما پکا
گر نه بینی نور حق بر ما بخند کا چیرې د الله طرف نه تو نور ونه لیدو په مو پرې وچ او خوندا د درې لارې ډېرې بهرحال قیمتي یادي او ډېرې بهرحال خطرناک یادي. بیا الله پاک وایي عالیهم هغه پوس اوچته جمعې دی به ثياب سندوسن اجمې د نرم ورشم بي خضرون تکش نو ورشم لکه میشتو سواسکاټ کوټ چې غوندي ا دې لون د برخل خطینه بنینه دا وکاراوي دا سلا پکوي چې دی با پوس جمعې اب د ورشم وي خو نرم ورشم بي تک سپین او تکش نه او د هرنګ استبرق شولا موټه دبیز دا غټ غټ ورشم او دا نرم ورشم دا بلا پک دیته ور کوي. قرآن شریف سے بہرحال مختلف آیاتیں سے اللہ پاک فرمائی ولباسهم فی حریر جنتیون لباس پہ جنت سے حریر بھی ورشم بھی اس مفسرین وی چ سندوس ما رک من الحریر اغه ورشم ته وی چې کیم نرم وي استبرق ما غلظ من الحریر چې کیم ساخت وی ټینګ وی او بیا الله پاک داس وی چې عالیهم اغه پوس لکه میشتوس مثلا چې واسکاټ یا کوټ یا بل داسې شای غوندي چې سوړه د ګرمۍ نامیشتو په باچوي او سړی تا کښلولای شو یستا په نه حاصلېږي. وحلو دیت بیر غسل شي اصحاب رسول من فضتين د سپین زارنا یعنی جنتیون ته بیا الله پاک کښلول دی پرا سپین زاره سیلی ور پلوس کوي لکه یو دي شرسی چې اصحاب من فضه سیلی د سپین زاره بل سورۃ کهف شرسی یحلون فی من اصحاب من ذهب الله پاک په دیت سری زاره سیلی ور پلوس کوي او بل دي شرسی یحلون فی من اصحاب من ذهب ولؤلؤا الله پاک په جنتیون تسلی ور پلوس کوي خو سره زر او د ملغلره ولا بهر حال بیا مفسرین دې جواب ورکوي چې دای به کله کله سپین زره سلی پلوس کوي کله به دای د سری زره سلی پلوس کوي کله به دای د ملغلره سلی پلوس کوي یا ځنه علماء وی چې نه په یولو سره به د سری زره د سپینه او د ملغلره سلی وي بعد به نشری د لکه می سو بهر حال قیمتي غړي پلوس کی سړی ته بعد نه لګي نو سکه دای چې لری د سرنګي غړي د پلوس ته اس قسم بعد نشری دا بیا وی چې دا سړی خو بخروک یا کو څوک پاکو اخروک څوک په سرنګي وسقاهم وتسی دی ربهم رب دی شرابن شروب طهورن پوک پیجو یعنی دانه ماتینا باوی دینه ورسه به الله پاک شروب پر کوي ا دنیو د شروب غونډه به پالیت نوي امام طبری رحم الله ویای سوقیا هؤلاء الابرار شرابن طهورا دی ابرار دی نه کې حال کې الله پاک په شروب پر سی حقوق پیجو او پکولا من توری انه لا يسير بولا نجسا پکولا دا چې کلا بهرحال سړی متیان زو کوی نه ریغ شای ورسی سعودی دی بل شایدا امتیان ز پلیتی وی او جنات سے بداس نه چې شروب ته وصل به ته متیان کې اول خو متیان ز دیغه بول براز سړی ته غان ارسی بلکې دی به سوی بل رشحن من ابدانهم کا رشح المسك دا سه خلی به نار دریمی لکه د مشک د عنبر کی بی وی هغه غول متیان به بیا د بی مبدا به نوی ادب مکمل وجود خلی شي هغه د بول براز حاجت پدای په خلی سره هغه کوي پیرا کوي. روایت شرطی ان رجل من اهل الجنه په جنتیونو یسرا یقسم له شهوه 100 رجل ادته به ادي سړی ته به د سل کسونه په د دنیو چې کیم کسون دي سل کسونه شهوت خوان به خدای ور کوي بهر الله باندې هر څوک پیږي چې سړی او دته نږدې شي پښپاش یو ور دواره دغه سړی ته به خدای پاک د سل کسونه هغه پلاونون هغه شهوت په خدای پاک ور کوي. فاذا اکلا چې کله دای خوروکو کو سوک یا شرابن طهورن نه ورسته به بل همي سوي چې پیپسیکولا وای پیپسیکولا د بدن د پر 10000 قتل دی لکه دا نه رشینه چې میشتو ضرري کوي انداز د پیپسیکولا د نه مردوړي بتل 10000 ضرري دی یو خدا چې دا د يهود د نصارا بهر حال غادي مصنوعاتي په میر مسلمون باندې بهر حال الټا استعمالوي میر نه غاټا کو اګاټا میر خلاف استعمالوي بیا الله پاک وی چې دیته به د شراب طهور وتشل شي فیسیر رشحا یخرج من جلده اطيب ريحا من المسك الاذخر دا سه بهترین خیش بی وی چې بهر حال سړی ته هغه بی بالکل احساس په دنیو شنه شوي دا نه به ورشي خدا ولې چې لش کی سړی د خواهشات خلاف ژوندین تیر پو ويطوفو گردی بیا علیهم په ابرار په دانه کې حال کې جنتیونه بندې ولدان انشن کی مخلدون همیشه به ژنی وی زنون بی اذا رایتهم کله چې دیته وینه حسبتهم ته بګمون کې بدای باندې داسې لؤلؤن چې دا خو ملغلری دي منصورن خورا ورا لکه ملغلری چې تاله کې و اذا رایت هر کله چې دی وینه سمرایت بیا وینه د ازین ورست نعمت نعمتنا و ملکن بدشي کبیرن ډیر لویا بدشي
عالیهم اپوز جمعه د جنتیونه به ثياب سندوسن اجمه د نرم ورشم خضرون تکش نو ورشم و استبرقون او بل بیا به غټ ورشم اغه جمعه اغه خطو جمعه بعد یغوندي وحلو ورو غستل بشي دیتا یا ور پلوس کول بشي دیتا ساورا سلی من فضتين د سپین زارنا وسقاهم متری بیالا پاک دیتا ربهم رب دی شرابن طهورا شراب طهورن پوک پیجو بسم الله الرحمن الرحيم ان من اشراط الساعه ان يتباهى الناس في المساجد نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم ارشاد مبارک تجب شکا دے قیامات تے علاماتنا یو علامه دادو چې خلق په پوجامته شه فخر کو جماعت په وی چې مو داسې پرونکای جماعت ته ارتغول می جوړ کړلو زنه وی چې مو پرونکای خون جماعت جوړ کړلو او بلدا مخشه کې د بشی تیر دی علامات قیامت چې پوجامته باندې به نومینه کښې شول شي یو خبر خلا مخشه سنسی پر خبر دي ای پرونکی خون جماعت هغه چې چا امامات کول منځول کړه هغه په غسره میشتوس خصوصي نومینه تجدی دا د علامات ته قیامت نه یو لوی علامات او بل دا چې میر به فخر پکې مین زوداس ختم یا بل عمل اب نه وي پشه دا به پشه چې میر جماعت داسه کړای دا میر داسه خدا چې سدي داس مینوري میدي بهرحال دا د قیامت نه یو غټ علامات یقیناً قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مساجد کی تعمیر میں فخر کریں گے ترشیح اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے سادگی اسلام خوشوی اس حدیث میں قرب قیامت کی ایک علامت کو بیان کیا گیا ہے آدھی قیامات نشدرولی علامات دا بیان کریے دو وہ ایک لوگ اپنی مسجدوں کو خوب مزین کریں گے جماعتین بکشلیاوی اور بہرحال اس بداش اختلاف تھا علماء متقدمین و متاخرین مخش علماء بداوی چې جماعتین مخشلیاوی وہ بدات په تلاوات په قرآن و حدیث کشلیاوی متاخرین علماء او یې چې حلول پیسې وی خپل زون نوی ای بیت المال نوی پکشلیاوی شي لکه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې مسجد نبوی مبارک انتهایی زیات کشلای کړای وو التعلیق سبیق سے مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ فرمائی جامع شفیع محدث ہو دالوم دیوبند سے لو شیخ الحدیث ہو کہ اگر ہم مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سادگی تھی چھت کجور کی ٹہنیوں کی تھی کچری میشتو سے مسجد نبوی برک تاریخ وقت سی بارحال خجیر لاشتے پیش ہوئے او دغه سټه دغه په ځای باندې موټي په ځای باندې خجیره سټه وي چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له مرمت وکړو سناسه خو صدقی اغا سوا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوی مبارک ډیر زیات ستر کړلو او دیوالې باندې بهرحال منقش کونی ولګول لکه څنګه مرمار او په چات باندې بهترین لرګي استعمال کړل اې دی وجنا علما کرام یای چې سړی دا جماعت خپلوي خو د عبادت په باندې ریا فخر د ریاکاری د پرانا فخر د پرانا چې مزداد جماعت ته نه خالص د الله د پورا چې دا د الله کړه المساجد بیوت الله بیا چې ته د الله کې رخصلیوي الله پاک په تو د تو کېریا رخصلیوي آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین الطیبین الطاهرین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین